الله سلام فرمای چې دوه سترګې به الله رب العالمین په اور باندې حرامي کی. دوه سترګې دي چې الله په اور باندې حرامي کړي دي، اور به نه سوځي. کومه سترګه ده؟ عین بکت من خشیت الله. یو هغه سترګه ده چې دا چېرته د الله د یېرې نه وجاړي، د الله د یېرې نه. یو ځل خو د الله د یېرې نه وجاړي چې الله تعالی زه څه کوم، دا به ستا خپله څنګه درځمه. هسې ستاسو څه خیال دی که نه چې یو سړی چېرته په یو غلطۍ باندې پلار لیدلی، پلار یو ګناه کوي، بے حیائی کوي، غلا کوي، سم چې کوي، یو چا لیدلی یا پولیس لیدلی چېرته او رنګ یې هاتو ګرفتار کړي، دا به دې پولیس ته مخامخ څنګه ګوري، جج ته به څنګه ګوري، پلار ته به څنګه ګوري. دا الله زموږ دا ټول هر څه ریکارډ کوي. دغه الله له موږ مخامخ به وروځو موږ چې کوم ګناهونه کوو، د دې الله خوا له موږ روان یو. نبی علیه صلات وسلام فرمایي هغه سترګه چې د الله د یېرې نه د هغې نه اوښکه وبهږي، وژاړي، دا سترګه په اور باندې حرامه ده، دې باندې به اور اثر نه کوي. ځان کې جړا صفتونه راځي چې موږ پیدا کړو، لږ الله ته جاړو، شپې په یو ټیم کې راپاسېږو. هلک دا خلک معاف کړو، عزتمندو را خلک لږ معاف کوي. د معاف کولو مقصد مې دا دی موږ دومره ګنده یو دننه، دومره نجس یو، دومره پلیت یو، دومره زموږ اعمال کمزوري دي او د ځان د اصلاح په ځای باندې موږ نور خلک ټارګېټ کړي، په هغې تنقید کوو، پلانې داسې دی او پلانې داسې دی، پلانې داسې دی، پلانې منافق دی او پلانې مرتد دی او پلانې داسې دی او پلانې داسې دی. لږ ځان خیال پکار دی موږ په کوم پوزیشن کې، زموږ څه پوزیشن دی، زموږ عمل په کوم مستوا باندې دی، زموږ عمل کوم ځای ته رسېدلی دی. او دویم نمبر نبی علیه صلات وسلام فرمایي وعین باتت تحرس فی سبیل الله. دویم هغه سترګه د مجاهد ده چې ټوله شپه د الله په لار کې پیره کوي، چېرته په اسلام څوک حمله ونه کړي، په مسلمان څوک حمله ونه کړي، مسلمان ته څوک نقصان ونه رسوي. دا دوه سترګې چې یو د عابد سترګې دي او بل د مجاهد سترګې دي، دا به الله تعالی په اور چېرته هم نه سوځوي، دا به پاکې سترګې. عزتمندو راځئ چې دغه شانې ژوند موږ تېر کړو. نبي علیه صلات وسلام چې کوم تعلیم موږ له راکړی د مغفرت د الله نه د بخښنې